بسم الله الرحمن الرحیم. حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی چې کله یو انسان خپل په کور کې خپل په اهل او عیال باندې خرچه کوي دا هم د لپاره صدقه ده. او حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی چې کله د چا په کور کې لوڼه دو لوڼه او د هغوی تربیت کی او تر دغه پورې چې هغه د دغه کور نه رخصت شي یا د دغه دنیا نه رخصت شي، نو الله پاک د جهنم په منځ کې دغه لوڼه د لپاره پرده ګرځي. او دغه انسان چې کله د خپلو خویندو یا د یتیمانو بچو تربیت کی، الله پاک هغه هم د دې لپاره د جهنم نه پرده ګرځي. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بهترینه صدقه هم دغه ده چې یو سړی خپل په مور و پلار باندې خرج کی، خپل په اولاد باندې خرج کی، یا خپل په خویندو باندې خرج کی، او یا دغه اړوس پړوس کی یتیمان ماشومان په هغوی باندې خرج کی. دا بهترین صدقه ده چې کله انسان دغه صدقه ورکي، د دې اجر ډېر لوی دی.